أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. پرون منګه د غسل سنت ویلي، د کتاب والا شپږ ذکر کړي، اوس دلته د غسل آداب ذکر کیږي او د کتاب والا په باقاعده باب لګولې، باب آداب الغسل وهي ستة. دا باب دی په بیان د آداب د غسل کې چې د غسل کم آداب دي او د دام شپږ ذکر کړي دي. اوس د غسل خپل ادب دی، د هر څیز چې کوم تاسو ته ما ویلي چې کوم څیز په خپلو آدابو سره وشي د هغې خپل اثر وي، پوه شئ په دې. نو دی د غسل آداب ذکر کوي او دی شپږ ذکر کړو. وهي ستة، دی وایي دا شپږ دي. اولنی دا دی الاول ان یغسل فی مکان لا یراه احد. دی وایي چې دی د انسان به دا غسل په هغه ځای کې کوي، په هغه ځای کې به لامبي چې دی څوک نه ویني، پرده کې به پوه شئ په دې باندې چې دی څوک نه ویني. یا خو به مخکې زمانه کې به داسې طریقه وه چې کله به هغه خلک تش او دسماتې له تلو یا به ډک له تلو لرې به تلو. نبي علیه السلام باره کې هم راځي، نبي علیه السلام حدیث کې راځي اذا ذهب ابعد، چې کله به دی او دسماتې له تلو لرې به تللو نبي علیه السلام. نو دغه شانتې د غسل لم چې سړی ځي نو یو خو چې په پټ ځای کې کوي، پوه شئ په دې باندې. نو دی هم دا ذکر کوي چې هغه ځای کې به دی کوي غسل کوي، لامبي به چې دا پټ وي، پوه شئ چې څوک یې نه ویني، دا معنا ده. تر دې پورې دی عثمان رضی الله مبارک راځي، دا ډېر حیاناک او حدیث کې راځي چې تستحي منه الملائکة، د هغه نه به ملایکو هم حیا کوله. عثمان رضی الله هغه به چې وایي کله لامبلم، عمر رضی الله یا عثمان رضی الله هغې په باره کې راځي چې د هغې نه به فرشتو حیا کوله چې لامبل به نو په لنګ کې به لامبل، د احتیاط د وجې نه، د ډېرې حیا د وجې نه. نو دویم دی دا ذکر کوي، دویم نمبر چې ان لا ينظر الى عورته، خپل عورت ته به دی نه ګوري، خپل شرمګاه ته به دی نه ګوري، پوه شئ په دې باندې. په دې کې هم حیا ده د انسان، دا د حیا دا د غسل آداب دی چې انسان به خپل شرمګاه ته نه ګوري. او والثالث ان لا يتکلم، دریم نمبر دی دا ذکر کوي چا سره به خبرې نه کوي، پوه شئ د غسل په وخت کې به دی چا سره، مطلب دا دی چې سړی په باتروم کې کپړې وباسلي نو بیا به خبرې نه کوي، پوه شئ که نه، چې دی باتروم ته لاړ شي او ناره وي ماله دا څیز راوړه، دا مقصد دی، پوه شئ په دې باندې. دا نه دی چې مثال بل ورسره څوک له هم وي، پوه شئ په دې باندې، دا مقصد زده کوي ان لا يتکلم، چې څوک سره خبرې نه کوي. نو مقصد د دې دا دی چې باتروم کې د کپړې وباسلي او دی بیا وروسته نارې وایي، په دغه ټیم کې به دی خبرې چا سره نه کوي، دا مقصد دی. او څلورم نمبر دی دا ذکر کوي ان یغسل قدمیه آخرا، د څلورم نمبر دی دا ذکر کوي چې دی به د خپلې خپې وروسته وینځي، پوه شئ په دې باندې. نو دا د غسل آداب دي. څلورم نمبر دی دا ذکر کوي چې خپلې خپې به وروسته وینځي، پوه شئ په دې باندې. دا مخکې مینځل چې په لمبا کې اوبه راځي، خو دا چې اوبه د خپو ته ورسېدې د وجې نه، پوه شئ. یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي وی ویل للعقاب، د هغه پوندو دپاره هلاکت دی. ویل ډېرې معنی راځي، ویل دا د جهنم نوم هم دی، حدیث کې نبي علیه السلام ذکر کړی، او یا ویلون په معنی د هلاکت سره، پوه شئ که نه، چې هلاکت دی د هغه چا دپاره چې د چا پوندې وچې پاتې شي. دغه حدیث د اودس په باره کې دی، پوه شئ که نه، حدیث د اودس په باره کې دی، چونکې دلته دا مقصد اخیستلی چې ځکه چې وچې پوندې پاتې شي نو بیا یې غسل نه کېږي که نه، غسل یې نه وځي. نو حدیث کې نبي علیه السلام وی ویل فویل للعقاب، د هغه پوندو دپاره هلاکت دی چې کومې وچې پاتې شي. یو صحابي راغلی مونځ ته ودرېده، نبي علیه السلام ورته وفرمیل ورشه بیا اودس وکړه، تا اودس نه دی کړی، وایي ستا دا وچې، نبي علیه السلام ورته دغه حدیث وفرمیل چې فویل للعقاب، د هغه پوندو دپاره هلاکت دی چې کومې وچې پاتې شي، نو اودس یې نه کېږي. دغه شان چې په غسل کې پوندې وچې پاتې شي نو غسل یې هم نه وځي. یو بله مسله دا زده کوي، یو سړی دی هغه غسل وکړو، نو چې غسل یې وکړو، په غسل د غسل نه بعد مثال د غسل ټیم کې پوز یا خولې ته اوبه نه دي اچولي، دا نن یو کس رانه تپوس پوه شئ، غسل یې ویې لامبل، ټول بدن باندې اوبه واچولې او دی بیا وروسته پوز یا خولې ته اوبه اچوي، نو دا صحیح دی. ښه بیا دې لامبي نه، بعض اوقات انسان زړه ته شک راشي، مسلې ورته پته نه وي، نو پوز یا خولې ته اوبه نه اچولي، نو دی بیا باتروم ته لاړ شي بیا لامبي، بیا لمبا ته حاجت نشته، پوه شئ. پوز یا خولې ته یې درې پیرې اوبه واچوي، تاسو ته ما ویلي چې پوزې ته 3 پیرې اوبه اچول دا فرض دي، خولې ته 3 پیرې اوبه اچول دا فرض دي، دا په فرایضو کې موږ ذکر کړي یا بله ورځ. او دغه شانتې دا 3 دا پوزه ترخول او دا علق ته اوبه رسول، دا غړغړې کول دا سنت دي. بیا مې تاسو ویل چې په دې کې مبالغه هم ډېره مه کوئ،
بعض اوقات انسان سړی پوهې د اوبه راخکي نو علما وایي دا اوبه دماغو ته ځي د دې پوهې دا کنیکشن د دماغو سره دی دې سره دماغي بیماري ګور انسان ته لګي نو ډیره مبالغه پکې مه کوئ پوزه ترخوي خو ډیره مبالغه پکې مه کوئ دا سنت دی پوه شئ دغه پکې بله مسله وه او پنځم نمبر دی دا ذکر کوي چې ځان دې بیا په تولیا باندې وچوي نو دا د آداب دي د غسل پوه شئ په دې باندې او په دې تولیا باندې دا ځان وچول دې کې یو فایده شته دی انسان نه په بدن کې وچ ځای پاتې شوي نو په دې بدن باندې د اوبه پرتې او دې دا تولیا راخکي په خپل ځان باندې نو دغه اوبه د وچ ځای د تولیا په ذریعې سره مرسي علم دی دا د غسل آدابو کې دي او اخره کې د شپږم دا ذکر کوي چې والسادس ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم چې کله د نبی له سلام نوم ذکر شي نو موږ د استاد ویلي وی دا بعضې خلک چې د نبی له سلام نوم ذکر شي صلی الله علیه وسلم وی صلی الله علیه وسلم لنډی مختصری یو محدث باره کې راځي وی هغه ته د نبی له سلام نوم به چې کله ذکر کېدو نو هغه به لقب شانتي د نبی له سلام دا درود شریف را لاندې صلی الله علیه وسلم مطلب مختصر به وي خوړل به دا ټکي نبی له سلام ولا په خوب کې را لې ورته وی ته خو زما دا نوم کټ کې خو ګوره زه به ستا دا نوم کټ کړم پوه شئ په دې باندې نو صلی الله علیه وسلم موږ ته به استاد ویل دقسې وایي چې په بیان کې وی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پوره درود وی وایي ندی اثري نو د دا ذکر کوي والسادس ان يصلي على النبي صلی الله علیه وسلم بعد الغسل د وی شپږم نمبر د غسل آداب دا دي چې کله سړی د غسل نه فارغ شي نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د درود پاک ولولي دا د غسل آداب دي پوه شئ په دې باندې اوس په دې پسې د کتاب والا او پړه کې ویلی شي صحیح دی مثال پړه کې ویلی شي پوه شئ په دې باندې یا چې روزي بهر د باتروم نه روزي نو نبی علیه السلام باندې د آخري ته درود وایي ګورې د شریعت چې دا کوم څیزونه بیان کړي دا ګوره بې پیرې نه دي په دین اسلام کې چې کوم څیزونه شریعت شارع نبی علیه السلام بیان کړي یا الله یو قانون موږ ته صحیح ښه نو په دې کې چې څومره پیدې دي که نه دې پیدې انسان ته وروسته پته لګي پوه شئ په دې باندې اوس دلته د کتاب والا یو بل باب لګولی دا ډېر اهم باب دی دا د غسل سره ریلیټډ او متعلق دی ډېر اهم خبرې دي دا آخري سبق دی په دې باندې کتاب ختمیږي او په دې کې هغه خبرې دي چې دا غسل په څه باندې واجبېږي انسان باندې په کومه طریقه غسل واجبېږي او څنګه واجبېږي نو د هغې اقسام دلته ذکر کړي ده پوه شئ او تاسو ته ما ویلي چې یو منی ده یو ودي ده یو مزي ده پوه شئ که نه چې دا غسل په کوم څیز باندې واجبېږي انسان ذهن ته شک راځي موبایل ته ناست موبایل ګوري انسان نه د شرمګانه څه خارج شي نو دی به په شک کې چې اوس په سلام به م که اودس به کوم پوه شئ په دې باندې دغه بحث دا به انشاءالله سبا کوو نن موږ د اودس آداب ویل د غسل آداب موږ ویلې اوس چې په غسل کې کوم آداب دي د کتاب والا شپږ ذکر کړي موږ پکې یو دوه درې نور هم ذکر کړه او سما یو څو مسلې پکې نورې وکړې نو دی دا وایي چې دا څو دي دا شپږ دي اولنۍ دا چې غسل به په داسې ځای کې کوي چې څوک یې نه ویني پرده کې به یې کوي په هغه مخکې وخت کې د دروازې ګیټونه نه وو پردې به لګېدلې وي پوه شئ په دې او تاسو ته ما ویلې چې د عثمان رضی الله یا د عمر رضی الله تستحیي منه الملائکه د هغه نه به ملایکو حیا کوله او هغه به په لنګ کې چې کوم دی نو څه کوو غسل کوو او تر دې پورې راځي تقریبا د ابوبکر صدیق رضی الله په باره کې هغه یو پیره سر کټا کړی نبی رسول الله تقریبا تپوس وکړو دا سر دی ولې کټا کړی وایي دا مې د دې د وجې نه کټا کړی چې د غسل چې کله په ما باندې غسل واوړي چې دا اوبه صحیح رسي بدن ته ځکه نبی علیه السلام فرمایي که نه چې دا رېښته لاندې جنابت پروت دی ناپاکي پرته ده ګندګي پرته ده نو چې یو ویښته وچ پاتې شي غسل نه وځي نو هغه یو پیره سر کټا کړی دا د هغه صحابو آدابو ځکه ول الله دومره سیرې ورکړه دومره مقام ول الله ځکه ورکړه دا مقام تاسو له الله درکولی شي موږ او تاسو د 14مې صدۍ مسلمانان موږ او تاسو له الله دا مقام راکوي که چېرې موږ او تاسو څه ناڅه په دې شریعت باندې ورو ورو خپل ځان روانول وغواړو خپل ځان به په خپله باندې بدلی پوه شئ په دې باندې نو دی دا ذکر کوي چې بیا یې بیانوم مختصر چې غسل به په هغه ځای کې کوي چې چاته نه ښکاري دویم دا عورت ته به نه ګوري د عورت ته نه کتل دې کې حیا ده د انسان خپل عورت ته به نه ګوري دا د غسل آداب دی او دریم دا چې چا سره به خبر نه کوي د خبرو مقصد مې ورته بیان کړو څلورم دا چې خپل خپې به وروستو وینځي او پنځم دا چې ځان به په رومیال یا په تولیا باندې وچوي او تاسو ته ما د هغې فایده بیان کړه دې نه ده بیان کړی او شپږم نمبر دا چې کله د غسل نه فارغ شي په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې به درود شریف وایي پوه شئ
بس دا سبا به انشاءالله دا نورې مسلې دي دا به انشاءالله سبا بیانو سبا به دا کتاب ختمیږي په دې کې د مونځ دا فرایض دي دا به انشاءالله بیا بیانو چې کوم شرایط او ارکان دي دا به انشاءالله سبا بیانو په خیر